اذكر الله تاسو یاد کې الله پاک فی ایام معدودات د شمیر پر ورځو کې. فمن تعجل پس هغه چا چې تادی وکړله فی یومین په دوه ورځو کې نو فلا اثم علیه په د باندې هیڅ ګناه نشته دی. ومن تأخر او څوک چې وروستو پاتې شو فلا اثم علیه په د باندې هم ګناه نشته دی. اوس دې کې د جاهلیت په دور کې په دې خبره کې اختلاف و چې خلک په منا ته رالل نو د اختر په ورځ په 10 ذوالحجه خو به ټول خو د اختر نه وروستو یعنې د اختر په 2مه ورځ باندې 11 ذوالحجه او 12 ذوالحجه په دې کې به رمي جمرات کول شیطانان به وشتل په کانو باندې. په دې کې دوه ډلې وې د جاهلیت په دور کې. یو هغه خلکو چې دوی به د اختر په 2مه ورځ په منا کې پاتې شو او په 3مه ورځ به پاتې شو، خو 4مه ورځ ته د اختر به نه پاتې کېدل، یعنې 14 ذوالحجې ته به نه پاتې کېدل، واپس پتلل. او دویمه هغه ډله وه چې هغوی به د اختر په 2مه ورځ موجودو په منا کې رمي جمرات پې کول، شیطانان به ویشتل. په 3مه ورځ او د اختر په 4مه ورځ تر 14 ذوالحجې پورې به دوی په منا کې پاتې کېدل. نو چې کوم به 14 ذوالحجې پورې په منا کې پاتې کېدل نو دوی به د 12مې والا د غلط وي چې دوی په غلطه باندې دي او دوی ګناه کې یو ورځ مخکې ځي، یعنې دوی د اختر د 4مې ورځې دا شیطانان نه ولي. او چې کوم به په 12مه ذوالحجه باندې لاړل د منا نه نو هغوی به چې کوم به په 14مه باندې پاتې شو دوی ته یو بل ته به یې غلطه وي، یو وایي دوی په غلطه دي بل وایي دوی په غلطه دي. نو الله پاک جل جلاله وفرمیل چې په دواړو باندې ګناه نشته. اصل کې مسله دا ده چې د اختر په ورځ باندې د اختر په ورځو یعنې په 10مه ذوالحجه باندې رمي جمرات دا چې کوم دی واجب دي. دا جمر عقبه غټ شیطان چې ورته وي دا چې کوم دی د اختر په ورځ به ولي. د اختر په ورځ باندې ټول حاجیان ځي او دغه جمر عقبه چې کوم دی غټ شیطان ودي کنه اوس رمي جمر عقبه غټ شیطان چې وي دغه یو ولي په د اختر په ورځ باندې. نو دغه یو ویشتل چې کوم دی واجب دي، په 2 کاڼو باندې ولي او تکبیر ورسره وي. د چڼې د دانې نه غټ کاڼې به نه رالي، اگر چې بعضې خلک یې په سبلوم ولي، خو د چڼې د دانې نه غټ کاڼې به چې کوم دی نه رالي. بسم الله الله اکبر به وایي او دغه شیطان به ولي. نو اصل کې رمي چې کوم دی دا ویشتلو ته وي او جمرات جمار نه دی، جمار دا چې کوم دی کاڼو ته وي، وړو وړو کاڼو ته. نو واړه واړه کاڼي ویشتل رمي جمرات کاڼي ویشتل. نو د اختر پر ورځ باندې صرف دغه غټ شیطان ویشتل چې کوم دی واجب دي. او بیا د اختر په 2مه ورځ باندې دا 3 واړه چې کوم دی په 2 کاڼو باندې ولي. 3 واړه چې کوم دی جمره اخرى یا اولا ورته وي لومبې وړوکی شیطان، بیا ورپسې جمره وسطا درمیانه، بیا جمره عقبه. نو دا 3 واړه په 2 کاڼو باندې ولي په 2مه ورځ باندې د اختر. نو بیا په 3مه ورځ باندې بیا حاجیان چې کوم دی ځان سره 21 کاڼي والي او یو جمره یو موږ ته شیطان وایي پښتو کې. دغلته اصل کې ابراهیم علیه السلام د شیطان ښکاره شو، شیطان ښکاره شو، ابراهیم علیه السلام پې د کاڼي ګزار وکړو ختم شو، بیا ورته په بل ځای کې ښکاره شو نو بیا پې ګزار وکړو. نو د هغه ځای نه هلته بیا ختم شو نن ورځ په ځمکه کې. نو په 3م ځای چې ورته ښکاره شو نو بیا یې وویشتو. نو د هغه د ابراهیم علیه السلام هغه سنت ژوندي کوي حاجیان چې کله لړ شي. نو په د اختر په لومبۍ ورځ خو ټول چې کوم دی اولي، بیا په د اختر په 2مه ورځ باندې په 11 ذوالحجه باندې بیا 3 واړه ویشتل چې کوم بیا 3 واړه ولي، بیا ځان سره 21 کاڼي علي. نو بیا د اختر په لومبۍ ورځ اولي، په 2مه اولي، بیا په 3مه اولي. نو تر 3 پورې او بعضې خلک چې کوم دی 4مې ورځې ته پاتې شي، 4مې ورځې ته. نو دې کې الله پاک جدا خبره کوي چې کوم خلک د اختر په 2مه او په 3مه په دې باندې چې کوم دی شیطانان اولي نو دا هم ټیک ده. او کوم سړی چې کوم دی د اختر 4مې ورځې ته یعنې 14 ذوالحجې ته ایثار شو او نو په ده باندې هم څه ګناه نشته، دواړه ټیک دي. خو فرق صرف هو البته خو یو سړی په 12 ذوالحجه باندې د شیطانان وویشتلو او بیا دې د منا په میدان کې په ده باندې نور پرېوتو، غروب آفتاب پرې راغی د منا په میدان کې، نو بیا د باندې واجب دي چې دی پاتې شي او په دغه ورځ یعنې په 14 ذوالحجه د اختر په 4مه ورځ بیا شیطانان وګوري او که نه د غروب آفتاب نه مخکې دی د منا نه ووتو نو بیا په ده باندې واجب نشته، بس هېڅ قسمه ګناه پې نشته. نو دې کې اختیار دی، که یو سړی د اختر 4مې ورځ ته پاتې کېږي نو هم ټیک ده او که نه پاتې کېږي نو هم ټیک ده. خو صرف فرق پکې دومره دی
چې یو سړی نه پاتې کېږي نو دی به د انور د پرېوتو نه مخکې د اختر په 3 ورځ باندې د مینا نه وځي. وخت کم دی په کم ټیم کې به ولي نو په ډومبۍ ورځ باندې د اختر ډومبۍ ورځ چې کومه ده صرف د جمر عقبه چې ولي د غټ شیطان چې ولي په 2 کاڼو باندې نو د دې ټیم د سحر نه راواخلي دغه نه د نور د خطونه تر نور پرېوتو پورې ټیم دی. بیا امام سی وایي چې د زواله پورې ټیم چې کوم دی د سنت ټیم دی مسنون ټیم دی ډېر ثواب دی او د زوال نه راواخلي تر نور پرېوتو پورې دا ټیم چې کوم دی بیا جایز دی مباح دی بیا هم ګناه پکې نشته کو چې وشته دغه ټیم هم جایز دی. البته کو چې شپې ته مؤخر کو د شپې وشتل تر صبح صادقه پورې صبح صادق نه مخکې د سبا خطونه مخکې نو دغه بیا مکروه دي. البته کو څوک د عذر د وجنه یو سړی بیمار دی یا نه جوړه دی یا اسې عذر ورته پیښ شو بیا د شپې پکې کراهت هم نشته مکروه هم نه. نو دا خو د ډومبۍ د اختر د لوی اختر د ډومبۍ ورځې خبره شو. په 2 ورځ او 3 ورځ باندې 2 ورځ او 3 ورځ یعنی 11 ذی الحجه او 12 ذی الحجه. په 10 ذی الحجه باندې د اختر ډومبۍ ورځې د لوی اختر او په 11 ذی الحجه باندې د لوی اختر 2 ورځ نو 2 ورځ د اختر او 3 ورځ د اختر. په دې کې د زوال نه وروسته د امام سي په نسبت باندې د زوال نه وروسته یعنی نور چې بالکل په ځای باندې ودرېږي د زوال ویل شي په ځای باندې ودرېږي بلکې د ماسپښین نه راواخلي د ماسپښین نه تر نور پرېوتو پورې دې ټایم کې به چې کوم دی شیطان ولي په 2 ورځ د اختر او 3 ورځ. البته کوم خلک چې 4 ورځې د پاتې شي د هغې دپاره پکې دا رعایت شته دی چې په 4 ورځ دی کله شیطان ولي کنه په 14 ذی الحجه باندې نو دوی د سهار نه راواخلي تر ماښامه پورې هر ټایم کې چې وشته دغه دوی ته بیا اجازت شته. نو دې کې الله پاک هغه خبره کوي چې څوک په 12 ذی الحجه باندې لاړو 12 ذی الحجې شیطانان یې وویشتل او لاړو رمي جمرات یې وکړل نو په دې هم څه ګناه نشته دی او که څوک 14 ورځې د پاتې شول نو په دې باندې هم څه ګناه نشته دی.